بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زه یم سید کبیر ریشا. ګرانو کتونکو، خبره به کوو د افغانستان او د پاکستان. لومړنی به راشو د افغانستان غاړې ته. څه روان دي په افغانستان کې؟ ویلی کېږي څه آیا چې کوم هزار علما کرامو کومه فتوه ورکړې وه هغې څه رنګ روړو که روی نړو، یا د پاکستان د اړخ نه په هغې باندې څه جواب ورکړلی شو؟ اخر د بارډر چې کوم بند دی د تیرو دریو میاشتو راسې دغه بارډر اخر کولاویږي ولې نه؟ د دې وجوهات څه دي؟ دې سره سره چې کوم تجارت دی، تجارت ولې بند دی؟ تجارت به کله کولاویږي؟ او آیا کوم افغانستان چې کومه خبره کړې وه چې خپل تجار ته چې دغه تجارت تاسو دریو میاشتو کې دننه دننه د پاکستان سره ختم کړئ، آیا هغه رنګ وشو، ختم شو که ختم نه شو، یا دغه تجارت به بحالېږي نه بحالېږي؟ په دې ټولو باندې به خبرې اترې کوو. خو لومړنی به راشو خبره به وکړو چې کوم د افغانستان لخوا هزار علما کرامو کومه فتوه ورکړې وه هغې رنګ ولې رونړو؟ ټول خلک دغه سوال کوي. نو دغه سوال جواب دغه دی چې د پاکستان لخوا افغانستان ته ویلی شوي وو چې تاسو به موږ له په ریټن کې لیکل راکوئ، خو هغه ریټن لیکلو ته افغانستان چونکې تیار نه دی. تیار ولې نه دی؟ دا د هغوی خپل خبرې دي، سوچ دی. خو پاکستان چې ترنه کومې غوښتنې کړې وې په هغې کې لومړنۍ غوښتنه دغه وه چې د افغانستان خاوره دی د پاکستان خلاف نه استعمالېږي، او په هغې کې بیا افغانستان کې چې کوم دی نو هزار علما کرام کېناستل، په هغې باندې فتوه ورکړه چې کوم د افغانستان خاوره ده نو هغه یوازې د پاکستان نه چې کوم مسلمان ملکونه وي نو د چا خلاف به هم نه استعمالېږي، او که څوک استعمالوي نو هغوی به د خپل دغه نه بغاوت کړي. په دې باندې چونکې موږ مخکې پروګرامونو کې هم خبرې کړې دي، خو مین مسله د پاک ترخم بارډر ده. دغه بارډر بند دی څه د پاسه 3 میاشتې وشوې د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځل دومره ټایم وشو چې بارډر بند دی. اوس دې کې څه خبرونه داسې راځي چې د پاکستان چې کوم ګاډي د بارډر نه هغه چې افغانستان کې کوم ولاړو، کوم کې چې ادویات وو نو هغې ترې نفوذ کړي دي او بیا هغه ګاډو ته هور لګولی دی. نو آیا دغه هور لګول ګاډو ته او دې نه کم میسج چې کوم دی نو عوامو ته ورکوي یا پاکستان ته ورکوي؟ بل ویلی کېږي دا چې افغانستان کې څه د پاسه 100 څه کارخانې چې کومې دي نو هغه شروع کوي لګیا دی. مونږ غواړو الله دې وکړي چې په هر ملک کې د روزګار او کار ډېر زیات شي، چې خپل وطن کې خپل کس پاتې شي نو بهتره ده. خو دلته کې مونږ ګورو چې کم دی افغانستان دغه عمل له پاکستان ګاډو سره کړی دی، نو آیا دی دا غواړي چې د پاکستان سره زموږ اړیکې چې کوم دی نو هغه ختمې شي، یا دا چې کوم میسج دی ورکړو د ګاډو د سوځېدو نو دې نه دا مخې ته راتلی شي چې لکه دا بارډر به کولو شي؟ مونږ وکتل چې تیرو دریو میاشتو راسې دغه بارډر بند، خلکو ته مشکلات، افغان چې کوم کډوال دي هغه خو روان دي، خو چې کوم نور خلک دي بلکې چونکې زمونږ پاکستانیان څه د پاسه 3000 سټوډنټان چې کوم دی نو هغه په افغانستان کې ګیر دي، خپل پاکستان ته نشي راتلی. څوک چې کوم دی نو تعلیم له تلي، د چا سمسټر پوره شوی دی، څوک چې کوم دی کار پسې تللی دي نو هغوی هلته کې سټک دي، نشي راتلی دلته کې خپل ملک پاکستان ته. هلته هم خبر رسېدلی دی وفاق ته چې کوم زمونږ افغاني سټوډنټان دي یا داسې نور روزګار پسې څوک راغلي دي، څه کار پسې راغلي دي، هغه هلته کې ګیر دي، یخنۍ موسم دی، هغوی سره پیسې نشته دی. وفاق په هغې باندې تر دې دمه څه هم ایکشن نه دی اخیستی. په کار خو دغه وه چې د پاکستان نه غیر قانوني افغان کډوال چې کوم دی نو هغه په بارډر باندې اوړې لګیا دی. نو دغسې یو سلسله په کار وه چې کوم زموږ پاکستاني خلک په افغانستان کې دي، په کار دی چې د هغوی هم دغسې څه لاین جوړ کړی وی، څه ترتیب جوړ کړی چې هغوی هم خپل ملک پاکستان ته راوړلی وی. خو چونکې مونږ خبره د افغانستان او د پاکستان او د بیا ورسره د تجارت او د دې ټولو شروع کړې وه، مونږ وکتل چې تجارت خو بند دی، دې خوا هم ټریلې ولاړې او چې کوم اخوا ټریلې ولاړې چونکې هغې کې څه ټریلې وسوځولې، نه پوهېږو چې دغه ټریلې ولې وسوځولې. بیا ویلی کېږي دا د افغانستان لخوا چې دې نه به مونږ کومې دویګانې اخیستې راتلې به هغه چې کوم دی نو ټولې جعلي وې، نو نه پوهېږو چې تر دې دمه پورې به په پاکستان کې علاج کولو، هسپتالونو ته به راتلو، همدغه میډیسنز به استعمالول. اوس ویلی کېږي دا چې په افغانستان کې چې کوم میډیسنز دي هغې کې چې کوم
د کینسر دوايي ده نو هغه بالکل نشته دی او نه ملاویږي. نو زه به دا ووایم چې افغانستان کې هم کم مریضان دي هغوی ته ډېر زیات مشکلات دی. د افغانستان چې کوم چارواکي دي هغوی له پکار دي چې په خپل ولس باندې رحم وکړي او پکار خو دا ده چې کارخانې کولاوي که هر څه کولاوي خپل ملک دی پکار ده چې څومره په دې کې تبدیلي راوستی شي نو پکار ده چې راولي. خو افغانستان او پاکستان ګاونډي هیواد ملکونه دي نه دي پکار چې دغه اړیکې نورې هم سیوا شي. پکار دا ده چې په دې کې دې ناستې وشي دغه خبره دې ختمه کړلی شي ځکه چې هر سړی د دغه بارډر په انتظار دی چې دغه بارډر به کله کولاویږي او هر سړی همدغه سوال کوي لګیا دی په هر ویډیو باندې دغه کمنټس کوي لګیا دی چې د بارډر د کولاوېدو څه خبر شته که نشته دی. موږ وکتل چې دغه بارډر بند دی د بارډر له وجې ډېر زیات مشکلات دي دلته کې چې بیا په غیر قانوني څومره افغانیانو نو هغه چې کوم دی د کیمپونو نه هم بهر شو کیمپونه هم ختم کړلی شو هغې چې کوم اخرنی ډیډلاین و هغه هم ختم کړلی شو. بیا چې کوم د وفاق لخوا موسم نقوي لخوا چې کوم بیانات و چې دې سره به هېڅ قسمه کمپرومایز نه کیږي او بل اهم خبرې پکې دا ورکړی دی چې کم غیر قانوني افغانیان چې کوم دی افغانستان ته لاړ شي او بیا واپس پاکستان ته راشي په غیر قانوني طریقې باندې نو هغه به دوباره ګرفتار کړلی کیږي او بیا به هغه نه ډیپورټ کیږي نه بیلیږي هم دلته کې به په کم جیل دی په هغې کې به پروت وي. نو نه دي پکار چې غیر قانوني څومره هم دي ځکه چې دا زموږ وروڼه دي پکار ده چې څومره ډاکومنټس دي هغه د ځان سره وساتي او بیا دې راشي پاکستان کې که څه روزګار کوي که هر څه کوي نو هېڅ قسمه مشکلات به ورته نه وي. نو موږ غواړو دا چې افغانستان او پاکستان د یو ځل بیا کینی خپلو کې د خبرو اترو کې په خپل ملک کې د کینی دلته په اسلام آباد کې د کینی په جلال آباد کې د کینی دغه خبرې دې راختمې کړي ځکه چې ټایم ډېر زیات شو خلک تنګ دي او د خلکو روزګار د دې سره ډېر زیات بند دی او متاثره دی. نو ګرانو کتونکو دا و زموږ نانی ولاګ در بل ولاګ پورې ماله او زما ټیم له راکړي اجازت د لوی الله په امان.